د ټولو نه غټ خیانت دا دی، کبرت خیانتا، د ټولو نه غټ خیانت دا دی چې ستا یو ورور پتا باندې د رښتیني یقین وکي، اعتماد پتا باندې وکي، سودا درنه واخلي او دا هغه دا یقین وي چې دا سړی په خپل خبره کې رښتینی دی، وانت له به کاذب، او ته په هغې کې دروغجن یې. دا د ټولو نه غټ خیانت، د ټولو نه غټ خیانت ورته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي. او خیانت چې کوم دی دا نبي علیه الصلاة والسلام دا د چا نښه ګرځولې ده، دا خیانت د چا علاماتو کې شمار کړي دي، دا د منافقینو په علامو کې شمار دي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي تېره جمعه غالبا تاسو ته مې حدیث مبارکه بیان کړو، آیة المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. چې د منافق سره درې علامې دي، دا علامې چې بچا کې وي نو دا سړی به په عمل کې د منافقینو مشابه وي، په عمل کې به د منافقینو په شان وي. دته منافق نشي ویلی. ګورئ داسې نه چې تاسو اوس وایئ چې هر سړي ته منافق وایي، اعتقادي منافق نه دی، عملي منافق دی. په عمل کې د منافقینو سره، په عقیده کې نه. نو چې کله دی خبرې کوي دی به دروغ وایي. واذا وعد اخلف، کله چې چا سره وعده وکړي په وعده کې به خلاف ورزي کوي. واذا اؤتمن خان، او کله چې ورسره امانت کېږي نو په امانت کې به خیانت، په امانت کې به خیانت کوي. او په یو بل حدیث کې ورسره بله جمله هم راغلې ده، واذا خاصم فجرا، کله چې د چا سره جنګ جګړه جوړ شي په هغې کې به بدې ردې وایي، کنځلې به کوي. او بیا ورسره نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وان صام وصلى وزعم انه مسلم، حالانکه دا سړی چې کوم دی دی به روجي هم نیسي، منځونه به هم کوي، او د ده به دا یقین و، دی به دا ګمان کوي چې زه قطر مسلمان یم، حالانکه بدن کې د منافقین صفات وي. نو دا نښه د چا ده؟ دا نښه د هغه سړي د زما عزت چې هغه په تا باندې د رښتینې اعتماد وکړي او تا هغه له ټک ورکړې او دروغ ورته ووایې. نو خبره مې دې پورې کوله چې نن زمونږ تاجران یا زمونږ نور بزنسمینان هغوی ته دروغ ویل د خپل تجارت لپاره یو جز متعین کړی دی، یو جز مقرر کړی دی چې د سودا د خرڅولو یو جز سره هغه دروغ ویل دي. الله دې موږ وساتي د دروغ ویونکي نه. کوم چې د کرامن کاتبین نه علاوه فرشتي دي د یو میله پورې د خولې د بدبوی نه لرې تښتي. حدیث دی باقاعده ښه، د یو میله پورې فرشتي د خولې د بدبوی نه لرې تښتي. لکه څرنګه چې په هر یو څیز کې د دنیا په اجسامو کې او په څیزونو کې او په اشیاو کې بوی هم وي او بدبوی پکې هم وي، هغه بوی هم محسوسه وه، بدبوی هم محسوسه وه. داسې زموږ په نیکو اعمالو کې، په ښو عملونو کې او په بدو عملونو کې هم بوی وي چې هغه دا فرشتې محسوسوي. نو په بل یو څیز کې دومره خطرناکه بدبوی نه وي څومره چې په دروغو کې وي چې د یو میله پورې فرشتې تا له نږدې نه راځي، لرې نه تښتي. ستا کور ته فرشتې نه راځي، ستا سره نه میلاوېږي، ستا سره یو ځای کېږي نه. ولې؟ ستا د خولې نه بدبوی خېږي. نبی علیه الصلاة والسلام نه یې تپوس وشو، صحابي تپوس کوي د الله پاک رسوله ایمان او بخل جمع کېدی شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې دا یو ځای کېدی شي چې انسان داسې دی چې هغه مؤمن هم دی او بخیل هم دی. بیا چې په درېم نمبر باندې تپوس وشو چې ایمان او دروغ ویل دا جمع کېدی شي؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا، ایمان او دروغ ویل دا نشي جمع کېدی چې یو سړی به کامل ایمان والا وي هغه به دروغجن وي، دا کېدی نشي، دا نشي کېدی.